الذين ينفقون اموالهم اغه خلق چې خپل مالونه خرچي بالليل والنهار د ورځې په وخت کې او د ماښام په وخت کې سر او علانیه پشکارو په پټه فلهم اجرهم د اغو اجر استعين د ربهم د دې رب په نزدیک باندې ولا خوف عليهم پر دې باندې به یو وير نوي ولا هم يحزنون اور نه بدی غمګین او پریشان وي دا د سوره البقره آیت نمبر 204 اویا سو آیاتونه تیر سو مسلسل الله رب العزت د مال د خرچېدو په باره کې ډېر تفصیلی آیاتونه الحمدلله مشتي واوریدل الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي بس دغه د قرآن خوند د مؤمن پہچان دی چې د رب کلام باندې سر خلاصي موږ کوشش وکړو چې سمجاو میکو او تیبم کوشش کړی چې الله دې زموږ دغه مهنت او دغه ناس ته قبول منظور کړي نن تقریبا داسې آخري آیات وګوره د خرچېدو په باره کې مخته د سود احکام شروع کیږي او د سود ساتیان ته دعوت ورکوي دا درس ډېر خاص دی ډېر خاص خبرې کله کله الله رب العزت په دې کې راولي الله رب العزت نن وایي چې سهار او ماښام مال خرچي سهار او ماښام پښکارا او په پټه دوی خبرې دي یو خدا دې چې یو ور مال خرچ کړم سهار او ماښام ګرځي کې راسي یو دا دې چې جلا لکه صحابه هغه خلق دي ځکه کله وایم چې لږ سر خلاص کو اباس خلق وایي څه فرض خو نه دی پر اسلام باندې عمل کول یاد وساتي فرض دی په دې وجه باندې چې الله رب العزت موږ ته نظام را کړی یو استاد یو کتابي بیا د هغه کتاب یو څه مشکونه سوالات د هغه بعد پر شاګرد باندې عمل ضروری وي دغه رقم الله رب العزت موږ ته ټیچر را کړی دی استاد ټیچر هغه دی محمد رسول الله اور دغه ټیچر ته یو کتاب ور کړی دی سبجیکټ هغه قران پاک دی اور دغه سبجیکټ اور دغه کتاب او دغه یو پریکټیکل هم مشترک کړی دی چې پر دغه کتاب عمل سره کم کوي نو مو ته پریشان نه وای چې د عمل بسنګ کو نو د دې لپاره پریکټس عملی مشق ضروري و صحابه کرام د دې قران عملی مشق دی ټیچر محمد رسول الله سبجیکٹ کتاب الله قران اور د دې پریکټیکل عملی مشق اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دغه آیت د مستاق حضرت علی د آیت واورې دي څلور دراهم ور سره په آیت کې څلور شان دي سحار ماښام ظاهرا باطنا پټه ښکارو په پټه حضرت علی یو درې ماښام ورکی یو سحار ورکی یو ښکارا ورکی یو پټه ورکی صرف د دې لپاره چې امت ته تعلیم ورکی چې د قران پر آیت باندې عمل دغه رقم کیږي حضرت ابو بکر سره 40,000 دراهم تقسیم کړ لس یو لس پشکارا یو لس پټه یو لس ورځ کې ورځ په شپه کې او امت ته تعلیم ورکي چې دغه رقم پر قران باندې پریکټیکلی طور پر عملی طور پر مشق کیږي اور دغه رقم عمل کیږي صحابه کرام پر دې باندې عمل کړی دي د دې سره یو مسله دا چې ګور قران واضح اعلان کړی سحار ماښام په پټه پشکارا نه جمعرات نه دریم نه څلوېښتم نه کال یو شی نسته دا موږ پکې راوېستو وسکنونه کې خلک به غور درکې جمعرات دی خیرات نه کې په پلار دریم اوله په پلار څه شي نه کې خیرات په سلوشتي کې په پلار څه شي نه کې غورونه دي عیبونه دي خبرې دي حالانکه قران سوای 24 دا د قران پاک د خیرات په باری کې 24 غنټه سرویس دی قرآن 24 غنټه سرویس درکړی دی د خیرات په باری کې په 24 غنټې کې په هفته په ورځ کې په پوره کال کې یو لمحه داسې نسته چې په هغه کې خیرات د مخته او شاته سي نه بالکل 24 غنټه سرویس دی د خیرات لپاره د الله په نظر فلهم اجرهم عند ربهم کل اعلان دی کدی هر وخت په هر انداز کې خیراتو کې د الله په نزدیک باندې بدله موجود په خدای دې قسم چې موجود ده اوسو کې یقین نه کې هغه چلا خبره لیکن د الله په نزدیک باندې دا قرض دی جمع دی د الله اکاونټ جوړ دی د هر سړي د الله په دربار کې یو اکاونټ ستا شان په کې جمع کیږي چې څنګه قبر لورل داسې به درته خلاص کی درته پیش به کی چې دا غدر اور اور ځوان ساتيان ته چې خرشوي پته نسته کوم ورفي دار کمی چې غزما استاد قبر روناوي راولي اور زما استاد ګناهونه رامي ختمي کی الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون داسې خلک چې د الله په لار کې خرچي نه به خوف نه به غمګني خوف د شابر کار باندې پریشانی ته وای غمګنه دراتلو په کار ته په پریشانی نه به د شابر کار پریشانی وي نه به د مخ ته په کار پریشانی شایسته ژوند وي هغه بزرگان الله والا خلق دی هغه چې نږدې سوي نه هغه عجیب آزاد خلق دی هغه په دې مرګ باندې بازي کوي ما ته خو چې د مرګ نو مورو بیریږو کپیږو الله والا راضي دي اسرائیل چې په کم شکل کې راضي ځکه د هغه ایمانونه مضبوط دي
هغه مرګ ته 24 غنټې تیار دي، هغه د پاره دنیا او قبر برابر دي. الله دې د عمل توفیق